په طواف کې یو عمل دی او دا هغه عمل نوم دی رمل. رمل معنا رمل دا شریعت پرنا کې د دریو کارونو مجموعی ته رمل وی. یو دا چې طواف کوون کې کله طواف کوي نو د طلوع په وخت کې د ټوپونو شکل جوړ کی او دویم دا قدمونه لږ تیز کی او دریم د پهلوانانو په شان ته اوږې خوځوي را خوځوي نو د ټوپونو شکل او قدم کې لږ تیزي او ورسره اوږې خوځول یعنی د پهلوانۍ شکل جوړول. دا دریو خبرو ته د عرب د شریعت په رڼا کې څه وایي؟ رمل وایي. د رمل حکم په بعضې طواف کې رمل کول د طواف کوونکي دپاره سنت دی. نو چې سنت دی قصدن بیا نه پرېږدي ځکه ثواب کې کمی راځي. خو که چېرته خیال دی نه او یا رشو او یا ناجوړه وي او رمل درنه پاتې شو په طواف کې نو نه څه دم راځي او نه ستا په دې طواف کې څه کمی راشي. طواف رمل په هر طواف کې نه، رمل په بعضې طوافونو کې. په کم طواف کې؟ د کم طواف نه بعد د صفا او د مروه ترمنځ سعی کول وي په دغه طواف کې رمل دی او د کم طوافونو نه وروستو چې سعی نه وي هغې کې رمل نشته دی. طواف وچه کړي دي او دا رمل د طواف په څو چکرو کې دي؟ صرف په دریو کې. دریو کې شته، څلورو کې نشته. او بیا دا رمل د طواف په کومو دریو چکرونو کې دي؟ لومړنو دریو کې، اخرونو کې نشته. که په لومړني چکر کې درنه رمل پاتې شو دوو کې به وکړي، که دوو کې درنه پاتې شو دریم کې به وکړي، او که اول دویم دریم دریو واړو کې رمل پاتې شو نو په آخرینو چکرونو کې به نه کوي. قصدن عمدن په لومړنو دریو چکرونو کې رمل پرېښودل مکروه دي او قصدن عمدن په آخرینو څلورو چکرونو کې رمل کول مکروه دي. که بیمار وي نشته در باندې، کړی زیات رشو رمل نشو کېدی نشته در باندې، خیال دی نو درنه پاتې شو خیر دی.